ابو هريره رضی الله عنه فرمایي و یو پیرا دې ما سر جنازې له چرته تل او پلار من راتلو نو دې چې زستړی شم ستړی شوم لږ ځای سم ناستېدو وی زه ولګېدم ما ولا خپې صفا کولې د خاورو نه ولې رسول الله د رسول الله نسی و اهل بیتو رسول الله ته ډېر نږدې و نو زه ولګېدم ما ولا خپې صفا کولې وی زه لږ دغه محسوس کړه چې لکه ته ولې مانه داسې کې ستا خو عمر هم ډېر دی زه خو کشر یم داسې مه کوه ومې چې ته خپل کار کوه زه به خپل کومه ما ته چې ستا کوم مقام معلوم دی که چېرې خلکو ته هغه پته ولګېدله تا به په سرونو په اوږو باندې وګرځئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو کې ویلي دي چې حسن او حسین دا به د جنت کې د نوجوانانو سرداران وي الله کم مقام ورکړو او بیا رسول الله ته په ژوند باندې جبرئیل علیه السلام راغی او ورته وی یو سپی دی چې هغه به ستا دا خاندان دغه کوي او واقع داسې وشوله چې د کوفې نه اوږده واقعه ده چې معاویه رضی الله عنه ګورنر مقرر شو د هغې نه پس چې کله هغه وفات شو نو د هغه زوی یزید د پلار په تخت باندې کېناستېدو او د خلکو نه په زوره باندې بیعت اخیسته چې نن سبا لکه موږ به تاسو وویو د اوټونو خلک اور اچوي په هغه وخت کې به بیعت و بس زما ته مشر وي نو په زوره باندې د خلکو نه بیعت اخیستو ډېرو غټو صحابه کرامو عبدالله ابن عباس او دغه رنګې حسن او حسین او نورو صحابه کرامو د دې نه انکار وکړو چې دا ظالم دی موږ تا سره بیعت نه کوو په دغه موقع باندې د کوفې نه خطونه را شروع شو بار بار بیا 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 خطونه راځي د حسین رضی الله عنه پسې چې ته کوفې ته راشه موږ ستا په لاس باندې بیعت کوو ته به زموږ مشر یې او دې چونکې دوی د معاویه رضی الله عنه د یزید بیعت یې نه کو نو او د کوفې نه خطونه راتلل بیا بیا صحابه کرامو د حضرت حسین رضی الله عنه رایم باوه چې زه ورشم ولې زما د وجې یو دین خورېږي اسلام خورېږي نو زه به کوم هغه غټو صحابه کرامو ورته وویل مه کوه مشوره زموږ دا ده چې دې کوفې والو ستا پلار حضرت علي رضی الله عنه سره غداري کړې ده داسې مه کوه نو حضرت حسین رضی الله عنه خپل مسلم ابن عقیل ولېږه چې ته د کوفې حالات معلوم کا ما له راشه چې ووایه حالات څنګه دي چې زه ورشم که نه هغه چې هلته کې لاړو کوفې ته ورسېده په یو څو ورځو کې کوفې والو 12,000 کسانو د مسلم ابن عقیل سره بیعت وکړه چې موږ د حسین رضی الله عنه په باره کې ستا په لاس بیعت کوو چې هغه دې راشي کوفې ته او موږ ورسره څه کوو موږ هغه خپل مشر جوړو موږ د هغه بیعت کوو هغه واپسې خط حسین رضی الله عنه پسې راولېږه چې حالات خو ډېر ښکلي دي خلک ډېر په انتظار دی ډېر زیات خطونه ورپسې راغلي وو وفدونه راغلي وو چې ته راشه کوفې ته نو هغه هم خط راولېږه چې خلک مطمئن دی حالات ښکلي دي لہذا تاسو راځئ کوفې ته دې طرف ته حسین رضی الله عنه اهل بیت کې څومره یې 2 یا کسانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان 2 یا کسان کوفې طرف ته روان شو هلته یزید ته پته ولګېدله چې حسین رضی الله عنه خو مسلم بن عقیل لېږلی دی او 12,000 کوفې والو د هغه په لاس بیعت کړی دی او ما نه مني او هغه مني حکومت او د مشري دا یو شی دی چې دی د دین اسلام ته نه ګوري نو مسلم بن عقیل دی ولګېده فوري طور باندې چې د کوفې کم ګورنر هغه یې معزول کړو ختم یې او عبدالله ابن زیاد دا ګورنر مقرر کوي زه چې څه وایم هغه به کوې ولګه او خلک د مسلم بن عقیل نه واوره دمکه یې ورکړه یا خو داسې وه چې په لږو ورځو کې 12,000 خلکو کوفې والو ده سره بیعت وکړه چې موږ ستا ملګري یو لاس باندې بیعت وکړو چې حسین رضی الله عنه دې راځي او یا خو داسې شوه چې یو ته تښتېده بیا تر کې یوازې پاتې شو او د مسلم بن عقیل د قتل پسې شروع شو عبدالله ابن زیاد نو دو ځای په د یو کس سره پناه اخیسته هغه وایي ما په خطره ده که زه پناه در کومه نو ما وژني اخر کې دې وایي یو خبره کومه
زه په خپل ځان نه یم خفه چې زه به مړ شم، زه خفه په دې یم چې ما خط لېږلی دی حسین رضی الله عنه ته او هغه به د خپل اهل بیتو سره راوړل شوي وي او هغه چې په دې بنیاد راځي چې د کوپې حالت ټیک دی یا د مشر ومني او حالان کې معامله ټوله بدله ده، نو چې د هغه په دې خفه یم چې هغه راشي او حالات بدل دي. زما یو وصیت تا ته کومه چې زه خو باسې مرم، ولې خلک ټول حکومت هم ما پسې دی، خو ته صرف دومره وکړه چې هغه پسې خط څوک ولېږه چې نه دی راځي. مسلم ابن عقیل خدای شهید کو او هغه کس حسین رضی الله عنه پسې قاصد ولېږه چې هغه شهید شو، تاسو مه راځئ. دلته چې صحابهو ته د رسول الله اهل بیتو ته خط راغی او هلته کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه د تر زوی د حسین رضی الله عنه تر مسلم ابن عقیل شهید شو، نو حسین رضی الله عنه ته خط ملاو شو چې مزئ خپلو کسانو سره مشوره کوي څوک خلکو واپس کېږو نه، د خپل رور چې مسلم ابن عقیل هغه شهید کړی و د هغې بدل به اخلو، موږ واپس کېږو نه. مشوره په دې وشوه، دوی روان شو مخې ته او د محرم شپږمه ورځ وه، هلته د کربلا میدان ته ورسېدل. کربلا میدان ته چې ورسېدل دې طرف نه عبدالله بن زیاد ځای په ځای چې کوم ګورنرانو ټول په خپل اعتماد کې غوښتي وو هغوی پرې فوجونه راوستل. مسلم حضرت حسین رضی الله عنه وایي ما له څه وکړه، څو خبرې کومه یا موږ واپس پرېږده چې ځو، بیا پرېښودل هم نه او بیا دې بندې کړی د کربلا په میدان کې، یا موږ به واپس لاړ شو یا موږ بل طرف ته یو ځای راکړئ چې هلته لاړ شو چې موږ د خپل اسلام پرچار کوو. هېڅ څه ته یې نه پرېښودل او آخري خبره په دې باندې تېر شوه چې نه اوبه ورکولې نه بل خوا پرېښودل. نو په 9 محرم باندې حسین رضی الله عنه جنګ شروع شو او جنګ وشو، په هغې کې اهل بیت چې څومره وو دا شهیدان شو او بیا د حسین رضی الله عنه هم تر اخره پورې وجنګېدو او شهید شو. دا یو کس یو کافر دی حسین رضی الله عنه سر یې جدا کړو او په نیزه کې یې اچولی دی زیاد عبدالله ابن زیاد دی وړي او بیا هغه صحابي هلته کې ولاړ دی ورته وایي او ډنډې یې رااغستې ده او د مخ مخلې یې لروي ورته ته راوتې وې زموږ خلاف، ته راوتې وې زموږ خلاف. وایي ما ورته وایي چې مه کوه ظالمه داسې مه کوه، ما دا شونډې لیدلې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپلې شونډې مبارکې اخلي، مه کوه. نو دا د کربلا سلګ ورته کې واقعه اوږده ده خو موږ لنډه کړله. موږ له څه سبق راکوي؟ سبق موږ له دا راکوي چې ګورې د یزید حکومت چې د شریعت خلاف ویې نه منو، خپل ځان خپل اهل بیت دا ټولې په دین او په اسلام باندې قربان کړل او د ورځ در قیامت پورې خلکو ته د کربلا واقعه مخې ته کېښودله چې ګوره حالات کار کې څه راشي، دین اسلام او شریعت مه پرېږدئ، دین اسلام او شریعت مه پرېږدئ. حالات کو په تاسو هر قسم راشي، نن موږ او تاسو خپل ژوند خپل زندګۍ ته وګورو چې موږ کې څومره دین دی، موږ څومره په دین باندې چلیږو، یا دین او شریعت اسلام ما د خپل ځان او د خپل خواهش مطابق جوړ کړی دی. کومه خبره او کومه حکم د اسلام زما پکې دنیاوي فایده وه ما ته پکې نقصان نه نو هغه زما خوښ دی زه یې کومه، او که کوم حکم او کوم د شریعت لار هغې کې زما نقصان و هغه را باندې ګران دی. بیا دین موږ خپل تابع کړی دی، اسلام موږ خپل تابع کړی دی. غم او خبرې ته وګورو موږ خپل رسمونه او رواجونه کوو، که معاملاتو ته وګورو هغې کې موږ خپل نفع او نقصان ته ګورو، که دغه رنګې د کورنۍ زندګۍ ته وګورو نو موږ خپل خواهش او دې ته ګورو چې زما نه مني، شریعت او دین دې ته نه ګورو. که خپل ورورولۍ ته وګورو نو هغې کې موږ وایو زه په حق یم زه به دا کومه، اسلام او دین عدل او انصاف ته نه ګورو. حالانکې اسلام تا ته دا لاره نه ښیي. اسلام وایي که ته د هر پلیټ فارم باندې روان یې نو د شریعت حدودو ته ګوره، د شریعت حدود مه کراس کوه. څنګه چې د حسین رضی الله عنه هغه تر آخر دین تک د الله د دین دپاره جنګېدو او خپل ځان یې قربان کړو، خو د شریعت یو حکم چې هغې پار نه کړو. نو زما او ستا نه اسلام دا غواړي که ستا
عقاید وي، که ستا معاملات وي، که ستا اخلاق وي، که ستا معاشرتي زندګي وي، که ستا اخیستل وي، که ستا خرڅول وي، که ستا کور کې ژوند وي، که ستا معاشره کې زندګي وي، که ته باړک یې او که ته په بازار کې په هر ځای کې ته د شریعت پابند دی. یاد ساته که د شریعت د حدود د کراس کړه دنیا کې خو به تا سره پیسې ډېرې وي، که ستا ګاډي دي، که ستا اولاد دی، که ستا ټبر دی، هر څه دي تا له به سپورټ درکړي، ته به ښه خو الله تا ته وایي چې ګورې دنیا زندګي او ژوند نه دی، اصل ژوند د قبر ژوند دی چې هلته کې خو خوشحاله شي نو خوشحاله به او که نه خفګان در باندې راغی نو بیا به همیشه خفه وي. نو هغه ژوند هغه زندګي ځان له جوړول دي. دنیا خو هسې هم ختمېدونکې ده، خلکو باندې چا باندې تېره شو چا به تېرېږي، پریشانۍ دي، مسایل دي، څه دي. اصل کامیاب انسان هغه دی چې خپل آخرت ته وګوري، خپل آخرت جوړ کړي. د دنیا د دوه پیسو نه هېڅ هم نه جوړېږي. که موږ ډېرې زیاتې منډې وو او د حلال او د حرامو تمیز هم نه کوو، هر څه کوو، خواهشات پوره کوو، نو خو د 40 کاله به وکړو، څه به وکړو؟ یو مرض را باندې راغی، یو آفت را باندې راغی، هېڅ هم ګټونکي نه یو. نو خپل آخرت ځان له جوړ کړو. خپل آخرت ځان له جوړ کړو. رسول الله دې کس ته هوښیار ویلی دی چې دی خپل آخرت جوړوي. او چې څوک ځان له دنیا جوړوي او خپل آخرت بربادوي، رسول الله دغه کس ته کمکل ویلی دی. نو الله دې موږ کې عقل نصیب کړي، الله دې موږ کې فهم نصیب کړي چې موږ د خپل آخرت د جوړولو سوچ وکړو. دنیا دین ځان نه جوړو، څه ناڅه منډې تړلې به یو، خو په دې کار او په روزګار او په دې منډو تړلو کې به خپله خدای نه یېرو، خپل د الله احکامات به نه یېرو. نو هله به موږ او تاسو کامیاب یو. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله.